نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين سورة الحجر آخری سلور پنځه آیتونه په دې مناسبت لوستلي دي چې نن ټوله دنیا کې مسلمانان د خپل غم او د غصې اظهار کوي په دې وجه چې نیدرلینډ، ناروے، ډنمارک او بعضې نورو د انګریزانو ملکونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاکو نمایش شروع شوی دی. ښکاره ده چې خاکه یا کارټون د هغې بنیاد عزت او احترام باندې نه وي بلکې په بېعزتۍ باندې. دا څه نوې خبره نه ده زموږ دپاره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت هغه زمونږ د ایمان بنیاد دی او په دې وجه د هغې په ذات بابرکت باندې که څه آنچ راځي څه ګوتې پورته کېږي نو مسلمانانو له پکار وي چې خپل رد عمل د هغې خلاف کې ښکاره کړي. دا زمونږ حق هم دی او دا زمونږ دینی فریضه هم ده. دا جذباتیت نه دی بلکې دا احترام غوښتل دی د هغې دین او د هغې مذهب کوم چې مونږ هغه ایمان په هغې باندې ساتلی دی او د دنیا په بین الاقوامي قانون کې دا اصول شته دی چې د هر چا د مذهب احترام به ساتلی شي. مسلمانانو چرته د غیر مسلمو د مذهب به احترامي نه ده کړې سره د دې چې معلومه ده ورته چې فلانی مشرک دی او دا فلان کې کار د مشرکانو دی لیکن د هغې باوجود اسلام دی ته د چا د دینی یا د مذهبي لیډر د بېعزتۍ کولو اجازت نه دی ورکړی. اسلام د روادارۍ دین دی. دا ټول عقاید عقیدتونه محبتونه په خپل ځای باندې دي لیکن یو سوال دا دی چې آخر دا کیږي ولې د دې پسې پشت عوامل څه دي. زمونږ د ټولو یو دا رایې چې دا خلک د اسلام خلاف ته ځکه دا چل گئی. سوال لای چې یو سړی د اسلام مخالف دی نه د هغه ته څه توقع ساتي؟ احترام او عزت او که نه بېعزتي د پیغمبر او د هغه د صحابو او د مسلمانانو. چې کله یو سړی اسلام مني نه یا اسلام هغه ته په یو داسې شکل کې پیش کړی شوی دی چې هغه د سره د اسلام تعلیمات دي نه هغه به د اسلام یا د مسلمانانو په باره کې د هغه رویه د هغه سلوک صحیح د انسان زړه خوږ شي چې کله دې ته وګوري چې خلقو ته اسلام په کم رنګ کې پیش کولی شي
دې مسلمانانو ته اسلام په کوم رنګ کې پیش کړي شي. زما د خبرې مقصد دا دی چې چرته کې د دې پسې پشت زمونږ کردار او عمل خو نه دی داسې چې هغه د هغې باعثي او هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مذاق اړوئ. دې کې لمحه فکریه دغه ده. په بل تنقید کول ډېر آسان دي لیکن د خپلې غلطۍ ادراک ډېر مشکلي. یو سړي ته بد رد ویل ډېر آسان دي لیکن دا معلومول چې دا غلطي خو چرته زما د وجې نه کېږي. زما یقین دا دی چې د دې غلطۍ او د دې بېعزتۍ او د دې قسمه حرکتونو بنیاد د مسلمانانو هغه کردار دی کم چې بین الاقوامي طور مشهور کړی شوی دی. ټیک دا ټول مسلمانان به هغه شان نه وي لیکن مونږ ګورو کم سے کم اسلامي ملکونو حده پورې مونږ عمرې هم کړي ډېرو خلکو حجونه هم کړي دي. کتلی به همي چې کله د غیر مسلمو د ملکونو نه مسلمانان راشي په د هغې رویه صحیح او زمونږ د پاکستان او د هندوستان او د افغانستان مسلمانان چې لړ شي په د هغې رویه هلته صحیح. زمونږ د خلکو د ذهن کې پته نه لګي چې کم یو تکبر دی او تجبر دی چې دی ځان د ټولو خلکو نه اعلی ګڼي. نور هر سړی د قانون پاسداری کوي خیال ساتي لیکن د پاکستان هندوستان او افغانستان خلک د سعودي قوانینو سره احترام نه کوي. اخر دا ولې دا اسباب مونږ پیدا کړي دي په خپله. زمونږ ذهن کې دا یو شی ورننوتی دی چې پاکستان یا هندوستان یا افغانستان دې کې کوم مسلمانان دي د دې مثال په وار دنیا کې نشته. نور ټول خلک د دین ادنا معمولی مسلمانان دي. ټول دین کده نه پدې خلکو کده او دې سیز مونږ تبا کړیو. اوس هم وخت لري پکاردار چې مونږ د خپل غلطۍ ادراک وکړو. زمونږ خیال لای چې کدا ملکونه نه اسلام به ختم شي او میاس کې حقیقت د دې خلاف دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث مطابق ان الدین لا یارز الی الحجاز، دین با پټوله دنیا کې چکر لګئی اخر کې بدا حجاز مقدس ته راځي. لکه څنګه چې یو حیا یو مار هغه د شپې وځي او ځنګل کې چکر لګئی سار وختي کې بیا خپل بل ترازی خپل کور ترازی. د دین د پار اصل کور حجاز مقدس ته چې ته مکه مکرمه مدینه منوره وي. دا غلط تعلیمات دي کم چې د علاقو کې خلکو خارج کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره محبت دا ایمان دی لیکن دا کم محبت دی او قتل دا غواړي چې آیا هغه محبت کم چې الله او رسول موږ نه غواړي نو آیا واقعي هغه مینا زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شته؟ په ځای د دې چې مونږ د آی خلقو بدی ووایو ښه دا ده چې مونږ د خپل ځان تنقید وکړو. مونږ وګورو چې آیا زمونږ ودونه په هغې طریقه باندې دي په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو؟ آیا زمونږ غم په هغې طریقه باندې دی په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو؟ آیا زمونږ عبادتونه په هغې طریقه دي په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو؟ جواب دا دی چې نه دي. چې نه دي نو سړی د ایمان دعوې سره لګوي. د دې نه سوا بېعزتي بله کېدی شي چې یو سړی مني ده چې زما او ستا کامیابي د الله او د هغه د رسول په حکمونو منلو کې ده، دا مني، لیکن عملا د هغه یو کار هم د اسلام مطابق نه وي. تو سره معامله وکړه تا ته پته ولګي یو 2000-3000 روپۍ ورته قرض پرېږده او بیا یې ته وغواړه تا ته پته ولګي چې د دې دور د دې مسلمان د ایمان دعوا تر کومه حد صحیح ده.
د دې زبانی چې مخرج نروزه قرآن چې څه فرمایلی دی ادخلوا فی السلم کافه اسلام کې پورا ور داخل شي مسلمان چې اسلام کې ور داخل شي نو تر دینه بیغمه چې مدرلینډ او نیدرلینډ سره دي آیتونه چې مال استلی دي دا غي تعلق دغه خبره سره جواب نه ورکول پکار راغی څه جواب بتور کې آیا د عیسی علیہ السلام بیزتی وږي او کله موسی علیہ السلام بیزتی وږي کيو سړی د سیدنا موسی او د سیدنا عیسی علیہ السلام بیزتی وکړي نه مسلمان پاتې شي داغه جواب دغه نه دی داغه جواب دار چې خپل عمل باندې ثابت ولري چې زه هغه شانته مسلمانې څنګه چې صحابه کرام مسلمانانو او زما ایمان هغه شانته څنګه چې صحابه کرامو ایمانو نو تبیا ګورا چې د الله امداد راضي کنه راضي دا د ازل نه خبره ده چې مسلمانانو ابتدانا د داسې خلکو مقابله نه وکړي شوی اسلام چې راتو بدال اسلام غریبا اډیر کمزور او ډیر ناشنا و مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان دعوت ورکو ایمان پاغه چا راوړل ابو جهل ایمان راوړل ابو لهب ایمان راوړل ابو طالب ایمان راوړل حمزه ایمان راوړل دا خو ټول اول کې د اسلام دشمنان ایمان کراوړو نه عمار راوړو یاسر راوړو بلال راوړو سمیہ راوړو زرخرید غلامان اسلام قبلو هغه وخت هم دغه حالو وسيعود كما بدا وسم ک دین سخکاری نو غریبانانو کې او غریبانانو کې هم دین نشته اوس اخدا مالدار نو سیوا شیطانان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم له آیتون رالل چته انذر عشیرتک الاقربین کوم چلو منه آیت تنن خپل نزدې رشتہ دار ولا تنبیه ورګه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق جمع کړل د دین دعوت ورکو لومبنه ازي لومبنه شتم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا کړل ابو لهب دا خپلو کو پردیو دغه زینا اول من شتم النبي صلی الله علیه وسلم کان ابو لهب ابو لهب خنزیر اول چاغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تنقید کړل تبا لك لهذا جماعتنا او دا تبا سره الله اعلان کړل تبت یدا ابي لهب وتب دې کې ستاسو مهنت ضرورت نشته ستاسو صرف مطالبه دارا چې ته صحیح مسلمان شې ته په خپل عمل باندې د خپل پیغمبر بے عزتی په خپل مګو یو سړی پاسې ناغاغي ته وی چې تاسو زمونږ د پیغمبر بے عزتی کوي خاکې جوړوي دا مسلمان د لا اله الا الله محمد رسول الله مدعی د سارنا تر ماخام پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څومره احکام مخالفت کوي ته سوچ کړئ درته دا د بے عزتی زمره کې ناراضي دا عجیبه محض یو جذباتی لو به جوړ کړل د خلکو دا جذباتی لو بنا دا ایمانی عقیدت ده پکار راي چې مونږ ته دا معلوم شي چې کوم خلقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کړو داغي حشر څه شو ابن کثیر د آیت لاندې ان کفیناک المستهزئین یو پینځه کسان غي جوړ کړو چې دې پیغمبر پورې و مذاق کوي دغه هغه پینځه کسان مسند بازار او د نورو بعضی کتابونو حواله د ورکړي د آیت لاندې چاغه پینځو والو کسانو طواف کو راغلی وږي الله جبرائیل رولېګو رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو یو وخندنه کو جبرائیل بل چا خېټه ته اشاره وکړه چا خپې ده د چا سر ته اشاره کړې ده او د چا ملا ده هغه ټول هغه کې برباد شي دا وینا مقصد داره
چې څنګه الله د خپل کتاب محافظ دی نو دارنګه الله د خپل پیغمبر د ناموس هم محافظ دی. لیکن زمون خلکو ته دې پته نه لګي د دې لپاره چې کوم صحیح چیز دی هغه دغه دی چې مونږ دې خپل ګریوان کې وګورو چې مونږه د خپل پیغمبر سره څومره محبت ده، څومره زمونږه هغه مینه کې وفاداری ده. هغه د اقبال خبره ده چې تاسو کې څومره خلق داسې ده کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے. تاسو کې څومره کسان دي چې هغه د سار مانځله باسي سړی خو لګیا به ډېر زیاتي د خولې نه توکاڼي وهېږي لستوڼي ترخه پورې رسولي د غصې اظهار کوي. خو ستا نه تپوس کوو چې تا د سار مونځ کړی کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہاری پیاری ہے. اللہ سره ستا کم زمینه ده د رسول الله سره ستا کم زمینه ده د خلکو خو خوب پکار ده. ابا یو مرګ راغله او تپوس یې کوو چې دا روزه کې کم ټایم باندې مونږ د ساری مونږ کوو او دا څنګه چل دی نمای چې څوک یې کوي دا هغه نه تپوس روزه کې د سارې بانګ ویلی شي نه 15 منټه پس ټول خلک جماعت کې حاضري امام استاد مونځ کوي پتیاره کې مونځ کوي شورای پتیاره کې کی ختمه یې هم پتیاره کې دا چا مذهب دی دا په دنیا کې نه چا مذهب نه نه د رسول الله مذهب دی نه د امام ابو حنیفه دی نه د امام شافعی دی نه د بل نه د بل دا چا مذهب نه دا صرف د دې امامان خپل یو مذهب دی ټول روزه دا حرکت کوي خلک هیڅ څوک دې طرف ته توجه نه کوي چې آخر ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کیږي. اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر دې مخالفت لګي چې مونږ تیارې کې شروع کې او دومره وګت کې چرنا دورس دا خدای چا مذهب نه لري چې غلس کې شروع کا غلس کې ختم دا د حدیث مسله کوم نه دا ملک دې قوم حدیث هم دا حرکات کوي احناف هم دا حرکات کوي دیوبندیان هم کوي بریلیان هم کوي بیا هم په دې غمن کې دي چې مونږ د ټول لخ مسلمانان عبد الله صاحب موږ یو مرګره هغه به قیامت ورځ ډېر بد حالي خو زما تماشې ته نه مزګر دې قوم ډېر بد حالي واحد زمونږ مسجد دا سره د الله په فضل چې دې کې مونږ ټایم نه خذول څنګه چې اوس ته زمونږ ټایم وګورئ تاسو اوس بم تاسو مونږ داسې نه دې مطابق باندې دې مخالف وي. سنت د رسول دیته وي چې کدو کسان یو کشپګنی او کاتری او کلستی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خیال ساتل داونه سره جوړي دا یو مثال درته ما درګو چې زمونږ د خلکو کار سره دین د خپل مزاج مطابق کول بیا هم لګیاري زمونږ د پیغمبر سره محبت دی هغه ډېر لوی لوی مدعیان چې توحید و سنت ادعا کوي دا غي دغه حال دی اس حمام میں سب ننگے دا ډېر لوی ظلم دی ډېر لوی ظلم دی محض د دې لپاره چې خلک ویښتن راه دي ته لږ سهولت ورکم دا خو د خلقو دین شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین خو نشو دا خو هیڅ عزت طریقه نشته دی چې خلک چونکې ویښتن ته مونږ د وخت وګه شریعت د دې اجازت نه ورکوي. تپوس زمانه ترزوی کړو نورانی صاحب نمارته ویلتا دا پته نشته نماته زم حیرانه ته داخله کې چل گئی مې دغه گئی وس داړي امامان دي څنګه خلک ولاړه ورکی لہذا د خلکو رضا کولو کوشش وکړي حکم چې اعلی ناخلي غیم دی مصیبت کې انخدي خدا محض یو جھلک تا ته زخم چې زمونږ په جماعتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ورداری شته بس اکثریت سوي نه امام صاحب پای په روان ده زمونږ په کومه خپل بل ته ویلی شو چې
چې تا زمونږ د پیغمبر بې عزتي وکړه، مونږ یې څومره عزت او احترام کړی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمان دی چې کله یو مؤذن اذان کوي نو قولوا مثل ما یقول، تاسو د هغه په شان دی وایئ. مؤذن چې اذان کوي د هغه په شان دی وایئ. البته چې کله حي علی الصلاة حي علی الفلاح وایي تاسو لا حول ولا قوة الا بالله وایئ. د بار خلک زما مخاطب نه دی وخت ستاسو نه تپوس کوم. اوس چې اذان نشو یا ستاسو کلی کې اذان کیږي نو تاسو وایئ چې واقعي تاسو په دې حدیث عمل کوئ چې اذان کیږي زه به خپل کاروبار لږ ایثار کم، خپل خبرې به بندې کم، د اذان جواب به وکم، هغې پسې به درود ویم او بیا به اللهم رب هذه الدعوة التامة وویم. دا چا ویلي دي؟ یو سړی چې د خپل پیغمبر فرمان نه مني دا د پیغمبر عزت کوونکی دی که نه؟ زه د بل د کور په اور باندې څه کوم چې هلته اور بل شوی دی، زما خپل کور باندې اور لګېدلی دی، په کار دا یې زه د خپل کور اور مړ کړم. امت مسلمه چې کوم طرف ته روان دی هغه ډېر خطرناک طرف دی. زمونږ خلک به څه چې مستحب دی، خیر دی، مستحب خودی، لیکن تا ته پته شته دی چې کله یو سړی د اذان جواب وکړي ورپسې درود ووایي ورپسې دعا وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کنت له شفیعا یوم القیامه، زه به د قیامت په ورځ د سفارش یم. نو دا ستاسو نه ده خوښه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو شفاعت وکړي؟ د دې نه ښکاري داسې چې زمونږ خپل عمل کې دومره زور شته دی چې د هغې په بنیاد باندې مونږ جنت ته تللی شو، مونږ ته د پیغمبر د شفاعت ضرورت نشته. عمل نه مونږ دا ثابتو او دا بې عزتي نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بل طرف ته ګوتې نیول نه دي پکار. یو داسې قوم چې کافر دی، یو داسې قوم چې هغې هم جنس پرستی ته قانوني حیثیت ورکوي، ته د هغې نه څه غواړې چې ای به ستا په پیغمبر درود ولېږي؟ هغې نه خو دغه توقع ده کوم چې هغې کوي. لیکن دا کوم چې مدعیان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان او د محبت، دی په خپله څه کوي؟ د دې معاملات، د دې لین دین، د دې غم، د دې ښادۍ، د دې ناستا پاستا تعلق، خبرې اترې ټول له غیر مسلمو دي. بیا مې ادعا ده چې زما ایمان دی، ایمان دا غواړي عمل. قرآن مجید یو صاف خبره کړې ده الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمت طیبه الله تخیږي، لیکن د کلمې طیبې د برخې جوړولو بنیاد څه شی دی؟ عمل صالح. عمل صالح نه بغیر کلمت طیبه بره نه خیږي. گپ مه لګوه خلکو سره چې یو سړی محض د لا اله الا الله محمد رسول الله قائل دی، نور عمل ته ضرورت نشته. اقبال تنقید صحیح کړو، کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہاری پیاری ہے. لګیا دی بلا شي تنقیدات یې کړي. د بیا هغې یو خبره کړې د آخر کې چا کم خلقو چې هغې د الله او د رسول دین سینو پورې لګولی و، هغه کم خلقو چې هغې صحرا کې سمندرونو کې خپل اسونه غورځولي وو د اسلام د سر بلندۍ لپاره، ټول تاریخ یې نقل کړی. نو بیا وایي تے تو وہ آبا تمہارے مگر تم ہی کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. هغه ستاسو مشرانو صحابه کرامو چې هغې دغه کارونه کول. نن که زه مسلمان یم نو په دې وجه مسلمان یم چې بنو ته صحابه کرامو اسلام را رسولی و، پېښور ته صحابه کرامو اسلام را رسولی و، افغانستان ته صحابه کرامو اسلام را رسولی و. تاسو څومره خلقو ته اسلام ورسو؟ یو سړی چې په خپله د اسلام نه واقف نه وي هغه څه چا د اسلام وکړي؟ یو سړی چې په خپله شرک کوي، کفر کوي، بدعات کوي،
یو سړی چې په دې نه پوهېږي چې آیا جمهوریت دا اسلامي نظام دی، بکواس ښیي خلکو ته چې ووټ له دې نه او دستې مخکې وکړه، بسم الله ووایه. زمونږ اسلام دې ته راغلی دی، او چې کله کامیابي نشو میلو نو تنقید شروع کړه چې دا ملک اسلامي ملک نه دی. که تر اوسه کوم ځای دا زمونږ د علماء حالت دی، انا لله و انا الیه راجعون. د نورو خلکو نه به سړی څه ګیله وکړي. نو قرآن مجید د آیتونو کې دا تنقید کوي او دا یاد ساتئ مونږه د خپلو جذبات اظهار وکړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار وکړو، دا زموږ فریضه ده، زموږ حکم ده. لیکن د هغې نه مخکې مونږ له خپل ځان ته هم کتل پکار دي چې زمونږ عقاید څنګه دي. آیا زمونږ په عقیدو کې شرک شته او که نشته؟ زمونږ اعمال څنګه دي، په کې بدعات شته که نشته؟ زمونږ غم او خاده رسومات ثقافتونه په کې د غیر مسلمو اتباع شته که نشته؟ دغه فکر مونږ له مخکې پکار ده. هغې نه وروسته بیا مونږ چاته خپل خولی شو چې مونږ مسلمانان یو. مونږ به چاته څه مثال پیش کړو چې زمونږ آیډیل څوک دی. زمونږ آیډیل سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه دی، دروغ مه وایه. زمونږ د خلکو آیډیلز هغه خلک چې یا هغه ګلوکارانی یا څه فلمي اکټرانی یا خلک چې تبلیغ والی یا سازونه غږی راغږی، څوک عالم فاضل څوک محدث نه د چا آیډیل نه دی. دا دروغ مه وایه خلکو ته. مونږ د دې معاشره کې اوسېږو، څه د بهر نه یو راغلي. دینی طور زمونږ د خلکو آیډیل څوک دی؟ پلان کې امام او پلان کې امام. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چا ځان له آیډیل تسلیم کو؟ اخو علما نه تسلیموي. هر حدیث سے ګورې هغې ته د خپل مذهب چشمه لګوي، هله هغې د حدیث وضاحت وکړي. دا ګپ شپ نه دي لګول پکار. دا الله دې 1000 بار لعنتي پائے خلقو باندې چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی کړي. لیکن الله دا ذمہ داری اغسطه ده. ابو لهب بیزتی وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه ته تبا لک لهذا جماعتنا وې قرآن تبت یدا وې هغه تباه شو. د هغه زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیزتی کړې وه، هغه نه زناور په یو صومعه کې هغه خپل زوی پټ کړو سفر کې، ځکه چې معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرې کړي چې اللهم صلت علیه کلبا من کلابک. الله د خپل سپونه یو سپی په د مسلط کې زنګلی زناور راغلی صومعه کې چکر لګول دی، هر یو بني آدم یې بوی کړی. دا الله کوي ذمہ داری هغه اخیستې. ولې الله ویلو انا کفیناک المستهزئین. کم خلک چې هغه ستا استهزا کوي ته بېغمه اوسېږه. قرآن دا اعلان هم کړو چې مونږ به تا د خلقو نه بچ کوو، والله یعصمک من الناس. دا ګپ نه دی، دا خو د الله د کتاب د متن آیتونه دي، په دې زموږ ایمان دی. الله غیرتی ذات ته چې چا نبوت ورکو نو په حفاظت یې هغه پوهېدو. دا د یو سړی نه وایي چې زه نه مرګنې د پیغمبر بېعزتي به وشي، سوال نه پیدا کېږي. کم خالق چې د هغه نه رسول جوړ کړو هغه خالق اوس هم ژوندی دی، هغه الحی دی. ته تماشا کوه چې څه وکېږي د فیسبوک باندې د یوټیوب باندې تاسو چېرته ګولوګې داسې داسې خلک به تا ته میلو شي چې قرآن باندې امتیازې کوي. د بس پیزارې راغستې قرآن مجید باندې هغه را بغوي، قرآن کولو کې د هغې د پاسه ناستې ټټۍ به کوي. دا شته دنیا ډکه ده. دا بې درو بې حقیقته څیزونه نه دي، دا حقیقت دي.
لیکن الله رب العزت دا غیر پاره دا غیر نظام نه کوي هغه شرمخ یا هغه درنده چراغ د ابو لهب زیل تنو سوما کې هغه د پادری په کمره کې پټ کړو اور پس حالت په دیوال ورغه حالت ته سره خور بس نور ورته سنو ابو لهب ورسره چې وکتل نه پوه شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ورسره دو خبرې یاد ساتل بګار دي ذهن کې دلته کې غرور م پیدا کړي چې کزنه ونه دین بنای یا کما دا کارونه کنه بس دین و ختم شي ته مکه ودا الله دین دې بل څوک پیدا شي دو شیزونه دی داغه د حفاظت ذمہ الله غستدا یو قران او بل پیغمبر ناموس تک سکه نو کا الله باجر درکې خدا مو آیا چې کزنه ونه بل څوک نه گئی دا گپے ملگوا انا کفیناک المستهزئین قرآن بارے دا اللہ وعدہ وا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون پدے ملک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین مذاق اڑاولیش دا آیتنا کم جر دیر دا سختے آیتون دی دا وعدی آیتون دی دا دے پاخر کی یو جملے ویلے دا قرآن مجید چکلا دا سے کار شروع شی چې دا خلق تا پورې خندنې شروع کی د اسلام مخالفت شروع کی مذاق اڑاول شروع کی د مسلمانانو د ذمہ داري یو دا چې علمی طور مسلمانان مسلح کول علمی پوزیشن خپل چت کې علمی پوزیشن په فضائل او په بیان ناراضي د فضائل او بیان د دې لپاره چې سړی عمل شروع کی فضائل اعمال کې تا توخی چې د قران مجید دا فضیلت ده داغه فضیلت د بیان څه مقصد ده ته قران مجید ته اوس کینا دا قران مجید وایا د قران مجید در نظام دلاندې یو جنډه اوچته کا خلق غي تروبره دې دا مطلب نه ده چې دا فضائل اعمال له اوس دین جوړګه چې کله تداوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه اتباع کې کامیابی ده نو پکار دی چې تداغه اتباع شروع کې دا باندې چې فلان کی داوی فلان کی داوی دا خبره هغه څوک کوي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت نه معلوم چاته چې داغه حیثیت معلومي نه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش کوي کله هغه پلار داغه خلاف کړی هغه نه مني کداغه استاد داغه خلاف کوي هغه نه مني هغه ما د پاره زماده پیغمبر سنت کافی ده دې جنجټ نه روزه دا کم د خلی خبرې چې کوي دش یو دا کارو کې علمي طور ځان مسلح کې د قران علم حاصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث او علم حاصل کې دینه بغیر کار نه کی ادویم سیزاغه دې کم چې قران مجید دلته وایي چې سبح بحمد ربک کله چې داسې قسمه حالات جوړ شي دا کم چې نن جوړ دي ته دې لپاره ذکر اسکار شروع وي الله ته متوجه شي الله ته متوجه کېدل دروازه هم زمونږ دغه حال دی مازیګر جماعت کې وګوره څومره حاضری ماسپخین جماعت کې وګوره څومره خلک بګي حاضری ماسختن وګوره بیا ما خام کې خلک وزګاری جماعت کې وایي سار کې وګوره بیا چې کوم خلک مازیګر یا ما خامونو سار کې هغه خلک مخکې چې ماویل چې زمونږ په خپل کور اور بل شهر پردي خلک پرې دا برابر کا دا کم چې د ایمان مدعیان دي د توای د پیغمبر بی عزتی دا کافی ده چې आवाज شعر چې حي علی الصلاه حي علی الفلاح الصلاه خیر من النوم پته لګا د مردار پروت شرمېږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدعمل خلق مثال څور کړل جیفتم باللیل وحمار بالنهار د شپې لکه د مردار پروت او دروازه لکه د خرب مقصد ګرځي دا زمونږ نوې نسل د جماعت نه بار ګرځي کله پدې کوسا کله پدې کوسا ته ماسپخین مونږ کې ولې نه مازیګر ولې جماعت کې نه تسل غي بار دغه ته وګوره چې زمونږ نه پیغمبر آیا رضا ده
زمونږ د عمل نه کا خبر شو چې دې جماعتونه خالی پراته دي هغه ځایونه ډک دي چې هلته د الله او د هغه د رسول مخالفت کېږي په دې پیغمبر خوشحالي دا دویم کار دی دا کول بګار دي یو دا چې مسلمان دی علمي طور پوهی اعتراض راځي خلک خاکی ولې جوړي نو پر یو سړی لګیا شوی د یوټیوب باندې هغه تقریر پروت دی چې دا دي په دې بنیاد یې کړی دي چې عائشہ رضی الله عنها سره حدیث کرا دي د شپږو کالو په عمر کې نکاح شو نو دا بنیاد شوی دی خبره دې وجه راغي خاکی جوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت الله علی الکاذبین دروغ وایي دا قرآن مجید ویل دی قرآن مجید کې دا نشته دی چې کله مسلمانان مونږ کوي نو مشرکان څه چل گئی شپيري وي څه دروغ وایي خلکو ته دا پکې بل فتنه رااله سیدہ عائشہ رضی الله عنها سره نکاح شوی دی د شپږو کالو په عمر کې بهشک دغه اختلاف نشته دروغ مو وایي خلکو ته لیکن د سیدہ عائشہ باډي دومره زر زر غټیرا چې پای کې د نکاح صلاحیتو خبره ختمه ده کیسه دیش پکا لګوري او پدې نه پوي دا لوی خلقي یوټیوب باندې سار باګدل دا یو سیب لګای دا تقریر نه کوي چې دی وجه دا حدیث ده ما ټلیفون ډیر ګماو ملاو نشور دروغله خلکو ده بیا وی جی دا حدیث نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خود عائشہ رضی الله عنها فرمان دی او راوی نقل کړی دی خپل کار کې چې په یو سیز نه پويږي نه لري خرڅيږي نال ته خلک ګرول نه گئی دین ما بدنامه سیدہ عائشہ فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی داسې رااله سیدہ عائشہ پیدا شوی و چې کله وحی راتله دې حدیث نه انکار وکړه دا استا فن نه ته په دې څه پوهیږي علم حدیث دا غپ نه دی چار سړی د اردو کی کتاب ګوري د په حدیث پوهیږم صاحب لار پدې نه پوهیږي عجیب خبره ده یو سړی چې یو گاڑی چلی بالفرض موټر چلی نو دا غیر لپاره ضرورت دی چې دی بزی ډرایوینګ سکول کې باندې ټریننګ حاصلې لیکن دا دین یو داسې گاڑی دی چې بس څوک ور راځي چاله اردو ورځي دی په دین پوهیږم دام څه تباہی جوړ کړی ده د ټول لوی بي دیني هم دا غلا چې سړی نه پوي او ځان پوي وګڼي ته دی وجه دغه حدیث نه دی دا هغه خلکو ذهن کې ګن پروت دی اسلام په خلاف یو مسلمان چې پدې نه پويږي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل د شپږو کال لور رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کولا یو خوا پیغمبر دی بل خوا ابوبکر صدیق دی او دا حدیث چا نقل کړی دی دا یوازې امام بخاری نه نقل کړی دا د زمګه په مخ چې کوم محدث ته هغه دا حدیث نقل کړی دا نه چې یوازې امام بخاری نقل کړی دا په مسند احمد کې شته دا په موطا کې شته د دنیا په مخ چې کوم د حدیث کتاب په کې دالي کړي خلک چې حدیث د استاد نه وای نه بیا په دې پوښ چې بعضې زنانه داسي چې د هغې جسمانی ګروت زر زر کېږي عمر مسله نه ده په نکاح کې د هغې د جسم صلاحیت موجود دی که نه دی په حدیثو کې دا شته دی چې د هغې جسمانی صلاحیت موجود و په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره شپږو کالو عمر کې نکاح کړی د حدیث 100% صحیح دی دې کې غلطي څه نشته دا د خلکو ذهن برباد دی اس میں سے اعتراض کی دا بنیاد جوڑی او جواز ور گئی دا انکار حدیث تلار کولا ہوئی اصل داشتره دا سے خلق قاضی دے افلان دے دروغ ہوئی اس قاضی نے قاضی پاربے کی آگا چاہتا نہ ہوئی یوازی چے فیصلی دے قاضی آگا ڈنگ تم ہوئی ڈنگ دا ڈنگان دی گد لګیا دی په دین باندې کله تخپل لري او کله تسانګ لري حدیث پکار دی چې خلک د چانه وای
دا صورت چې ختمېږي سورۃ الحجر د دې آخر کې یو جمله ده. هغه جمله دا ده چې واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. د خپل رب بندگی وکړه تر دې چې تعالی مرګ راشي. پاکستان کې د صوفیاو نو ته پوسه چې د یقین سمانه ده. دا د اوس پته ولګي چې دا سریش نه جامې چولی بشمیره ګوته چولی او دلته کې غاړه کې جیبا جیب سزونه چولی د دې څومره مینه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دینه ته پوسو که سمانه ده جی د رب بندگی کوا تر دې چې تا ته معرفت حاصل شي. چې معرفت د رب حاصل شنه بیا د عبادت ضرورت نشته. ځکه او پیران عبادت نه کوي. جونګړه کې بنا ستې موز نه کوي نتا ته نه دي ده مکی مکرمه ته دي لکه ډکیږي دلته کې امازله هلته کې دلته کې چې یقین دغه معنی ده. نو آیا دا یقین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو حاصل شوی؟ دا یو تاسو چې ته د یقین معنی معرفت ته نو آیا دا معرفت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصل او کنه حاصل؟ یو جواب وایي چې یس یا نو. که یو سړی وي چې حاصل هو زمونږ ایمان دار چې حاصل هو نو سوال لای چې کله هغه مرض الوفات کړي راتلې نشي جمعه ته لګون نه خشه دی ته دو مرګرو باندې لاس کې هو دو مسجد ته راغی ورجلاه تخطان الى الارض خپوې ځان پسې کرخ راخ کړي. یعنی آخری هغه مونږ دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې هغه ته معرفت نه حاصل. هغه تر مرګ پورې لګیا دی. هغه ته حاصل دی یا به دی وی چې نه دی حاصل. چې نه دی حاصل نو ستا په کفر کې چې څوک شک نه واستانه غټ کافر دی. دا د خلق ایمان دی د مینه د پیغمبر سره مینه دادا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اطاعت وکړي فرمان برداری وکړي. یو مثال اخر کې در کوم چې پته ولګي چې زمونږه د خپل نبی سره څومره مینه ده. په مدرلینډ یا نېدرلینډ والا باندې غصې ښکاره کوو. یو نصرانی یا یو یهودی غلا وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دارې چې څوک غلاو کی داغه نه بلاس پرې ګول شي. دا قرآن حکم نه. هغې ته پته ولګي دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسېدلې ده. یهودیان وایي دا به زمونږ دپاره د بېعزتۍ خبرې چې زمونږ د یو زنانه لاس دا په غلا کې پرې شي راځئ سفارش به وکړو. تاسو ذهن کې وجه سفارش مفارش نه چلېږي که اوس بس تاسو د مسلمانۍ پته لګي چې موږ ته پته ولګي چې فلان کې مجرم دی دا کار یې کړی دی ګواهان پې موجود دي. آیا د هغه د خلاصولو لپاره زمونږ رواج د سفارش ته که نشته؟ شته دی که نه؟ دا ګناه دی مبارک شه. دا اسلام نه دی. اسې د خولې دعوې مه کوئ. دا گپ مه لګوئ چې زما د پیغمبر سره محبت دی. اوس به تا ته پته ولګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې سفارش مني. په دنیا کې یو سړی دی اسامه بن زید. زید هم د هغه محبوب دی. داسې محبوب نه چې که نه هلک دی ساتلی دی. صحابي دی ازاد کړی غلام دی ډېره مینه ده ورسره. د هغه زوی دی اسامه. دا د پیغمبر دوستان دي دي ته به سفارش وکړو چې دا سزا معاف کړي. سزا چا مقرر کړې ده؟ الله. آیا دا سزا معاف کول جایز دي؟ تاسو ټولو ذهن دا دی که نه چې جي سفارش به وکړو بشي. زمونږ 99% خلک په دې سفارشونو روان دي. زه نه کوم دا حرکتونه. زه خپل ځانم پیژنم خپل بچیم پیژنم لیکن زه دا کار نه کوم. زه کاټول بې روزګاره ګرځي.
موږ ته معلومه ده خپله سزا چې یو سړی د هغه سفارش نه وي هغه څوک نه مخکې کوي دا هر څه مونږ په دې وجه برداشت کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل وکړي او دې به رزلټ راوځي انشاءالله ډېر بهترین اگر هغه سفارش یې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې ټیک ده ته زما دوست دی تا ته که یو دوست ودرېږي ته ورته څه وایې او یاره ټیک ده هندو د هندو دپاره غوښې خوري مطلب دا ته کافر یې تو ځان د خپل هندو یې هندو د غوا غوښه نه خوري د ستا لپاره خورم یعنې زه هندو یم بیا د ایمان دا دعوې څه لګی خاکو والا پورې مه خانده چې هغې زیاتی وکړه تا د کومې د پیغمبر احترام کړی دی د رسول الله وسلم فرمان برداری تا د کومې کړی ده تاسو کوئ چې واده یي تاسو څه کوئ ډګم د کوټې د پاسې ایښي که نه ستا پیغمبر دا کار کړی دی ته خو زما خپله خادي ده ستا خادي نه ده ته چې مسلمانې دا خادي د الله د هغه د رسول ده د دې څیزونو نه روځئ دعوې مه کوئ عمل ثابت کړئ خپل چې زمونږ عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین څومره دی سفارش یو شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتشفع فی حد من حدود الله یو حد الله مقرر کړی ته پای کې ماته سفارش یو به فرمایل زما د خپل رب باندې قسمی چې لو سرقت فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم فاطمه کما چې زما لور ده کاغې غلا کړی وی لقطع محمد یدها محمد به د هغې لاس په خپله پرېښودی دا کوم دومره انصاف شته دا هغه څیز دی چې زه بار بار وایم چې زمونږ خپل پیغمبر سره هیڅ نسبت نشته دروغ مه وایاست دا دروغ دی ایمانی طور ثابت کې عملی طور ثابت کې چې او زما د خپل پیغمبر د دین سره مینه ده ته بیا که مونږ یو آه وکړو یو فریاد وکړو د هغې به د الله دربار کې مسري بیا که مونږ ووایو چې الله چا زمونږ د پیغمبر بې عزتي کړې ده د خاکي په شکل کې که هغه نیدرلینډ دی که هغه مدرلینډ دی که هغه سویزرلینډ دی که هغه ډنمارک دی که هغه برټن دی که هغه رشیا ده که هغه هندوستان دی که بل دی او که بل دی الله ته تباه او برباد کړي دی به ډېره ښه نتیجه روځي لیکن کله چې زمونږ خپل عمل صفر وي په دې هېڅ نه کېږي دا صرف د خپلې غصې اظهار دی لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې په بنیاد نه کېږي ده لہذا زما د نن جملو کې باندې سختې وې او پکار یې داسې ما یو داسې سختې جملې ویلې بیا یې معذرت وکړو نو ما پسې یو سړی چې تقریر کوه هغه نه هغه دا سختې جملې موږ له ښې وې ځکه مونږ کې څه بعضې کمزورۍ راشي هغه د لتو متو نه بغیر نه کېږي چې ګیر چاپې لتې متې وکړې سوک موږ ورکې که نو بیا سړي ته احساس وشي چې یاره څه غلطي کوم دا معذرت خو نه کوو خو دا بعضې سختې جملې ما قصدن ویلې دي د څومره مودې نه مونږ لګیا یو یو دعوت ورکوو باید چې د هغې اثر خلکو کې ښکاره شي عمل کې ښکاره شي او که نورو خلکو کې ښکاره کېږي او که نه ښکاره کېږي خو کم سے کم د دې جماعت باسیانو کې د هغې ښکاره کېدل پکار دي لکه 1978 نه حساب وکړئ 2018 پورې څو کاله وشو 2 ورځې نه دي شوي 30 35 40 سال وشو په دې کې هم چې یو سړی هغه دین ته رانشي دا دی په خپل ایمان باندې ویرېږي اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين